پنځمه سپاره 5 نمبر رکوع سوره نساء 8 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين آیات ونکتل خلق اوتوا نصیبا من الكتاب چاته چې د کتاب یو حصہ ملاو شوی یؤمنون بالجبت د ایمان راوړي په بت باندې او طاغوت په شیطان باندې ويقولون دوی وای للذین خلقوا تکفروا چې کافران دي هؤلاء اهدى من الذين آمنوا آیا دا زیات مسلمان آیا دا زیات په هدایت باندې دغه خلقونه چې ایمان وال دي سبیل ازر لارا اولئک الذین دکا خلق لعنهم الله چې الله په دوی لعنت دی ومن يلعن الله چا باندې چې الله لعنت فرمای فلن تجد له نصيرا هرگز به دوی لپاره مددگار پیدا نه کې ام یقولوا ام لهم یشتدی لپاره نصیب سیس من الملک د ملک نه فاذا لا یؤتون الناس نقیرا پس دې لجات چاته دی وی کونزل دانه برابر نور کوي هم يحسدون الناس یا دوی حسد لري خلق سره علامه آتاهم الله من فضل فاغه سبحانه چې الله په خپل فضل سره ور عطا کړي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب په تحقیق سره مونږ ور عطا کړو ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت او حکمت واتیناهم ملکا عظیما او مونږ دوی ته لوی ملک باچای ور کړل فمنهم بس پدوی کې من هر څوک امن به چې ایمان راوړو ومنهم من صد عنه او څوک هغه چې مخه وګرځولو وکفا بجهنم سعیرا او کافی دی دوزخ اوچت دن کای اور ان الذين كفروا بآياتنا بشکا خلق چا چې مونږه آیتونه انکار وکړو سوف نسلیهم نارا زرد چې مونږ به اور ترا کا کل مار کله نذجت جلودهم چې وسې زله شي د دوی سرمنه بدلناهم جلودا بس مونږ به بدل کو سرمنه د غیرها په دین الله سره یذوق العذاب د پاره چې د عذاب سکی ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله غالب حکمت والده والذین خلق امن چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات نه کارونه وکړه سندخلهم زرد چې مونږ به داخل کو جنات باغونو ته تجری چې به کې من تحت الانهار د اعلان نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به دوی پدې کې وسیلهم دوی د پاره په پدې کې ازواج مطهره پاکي بیانې وندخلهم ظلا ظلیلا او مونږ به داخل کو هغه چاودار ونو لاندې چې لوی لوی سوري لري ان الله بشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها مالکان ته دوی امانتونه ورکوي و اذا حکمتم بین الناس هر کله چې تاسو فیصله کوي خلکو ممنځ ان تحکموا بالعدل ادا چې انصاف سره فیصله کوي ان الله نعم ما يعظكم به الله سمره خاص د پدې سره نصیحت کوي ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله اوردن کای کتون کای دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت کوي د الله او د الله رسول و اولی الامر منکم او هغه څوک چې تاسو کې حکومت والوي فاذا تنازعتم فی شیء پس کله چې تاسو په یو خبره جګړه راشي فردوه الی الله والرسول پس تاسو رجوع کوئ الله او د الله رسول طرف ته ان کنتم کچیر تاسو تؤمنون ایمان لرئ بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ذالک خیر دا غوره دی واحسن تاویلا او لواړو نخ انجام والکار